بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکي. الله پاکم خوشاله اباد ساته. الله پاک دې زمونږ تاسو ټولې پریشانی حل کړي. الله پاک دې زمونږ تاسو ټول حاجتونه پوره کړي او دغه رنګ الله پاک دې زمونږ تاسو د مال جان او دغه رنګې زمونږ استاسو د وخت زمونږ استاسو د خلو د سترګو د غوږونو حفاظت د محترم الله پاک د وکړي. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده، دا وظیفه د جمعې د ورځې حوالې سره ده. یاد ساتئ چې ورې کې دوه حواله کې یو پکې تعویض دی او یو پکې محترمو دا وظیفه ده. نو بلې طریقه باندې چې دا وظیفه وکړه شي انشاءالله العزیز ډیر زیات خیر او برکت به الله پاک د دوی په مال کې، په جان کې، په اولاد کې دغه رنګې د دوی په رزق کې به الله پاک ډیر زیات خیر او برکت واچوي. فرمای محترمو که چاته مالی مشکلات وي د رزق حوالې سره ډیر زیات پاورفل او د قرآن مجید د ټولو نه بهترین آیت محترمو د هغې وظیفه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام تپوس کو د ابی ابن کعب نه وایي دا راته ووایي چې قرآن مجید کې د ټولو نه بهترین آیت کوم یو دی، د ټولو آیتونو سردار کم آیت دی؟ ابی ابن کعب پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایل د الله رسوله دا آیت الکرسی ده. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ تپوس کو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه وی فرمایل د الله رسوله کم یو آیت په قرآن مجید کې د ټولو نه غټ او په اعتبار د فضیلت او مرتبه سره په ټولو باندې فضیلت لري؟ نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایل چې آیت الکرسی ده. فرمایي چې کوم سړی آیت الکرسی د هر مانځه نه بعد وایي الله پاک به د انسان او د جنت منځ کې صرف مرګ حایل کړي. مطلب دا شو چې مرګ رالی د انسان به سیده او ډایرکټ به دیزی جنت تا. نور صحابه به محترمه منس کې دا به نوي او فرمایي چې کوم سړی آیت الکرسی د ورځې شروع کی الله پاک د انسان نه راضي کیږي. کوم سړی چې د شپې وای فرمایي چې فرشتې د انسان د کور څوکیداری دا کوي. نو آیت الکرسی دا ډیر زیات پاورفل او ډیر زیات اعلی عبادت دی. دغه رنګ ثواب پکې سوا دی. د الله پاک چې کوم اسماء الحسنا دي، د الله پاک چې کوم صفتونه مونږ دي، دغه رنګ د الله پاک چې کوم صفات دي دا ټول محترم په آیت الکرسی کې دا راجمع دي. ډیر حلقه دا سوي چې آیت الکرسی په دې کې اسم اعظم ده، په دې باندې سوال دا قبليږي. نو راځي چې وظیفه طرف ته. نن زمونږ وظیفه دا سره چې کله د جمعې ورځ شي، د جمعې ورځ شوله د جمعې په ورځ باندې چې کله منګه د جمع مونځ کو نو د هغې نه بعد به دا یو آیت ولیکو چې کوم ځای کې سړی پیسې ږدي، که بټوه کې د آیت ږدي نو بټوه به دې خالي کېږي نه، که به کور کې د آیت ږدي پیسو سره نو کور کې به ستا کوم ځای کې چې پیسې پرتې وي دغه ځای به خالي کېږي د پیسو نه. نو دغه رنګې د مکان د خیر او برکت دپاره وې انشاءالله العزیز ډیر زیات خیر او برکت به کې وي. خو چې کله هم تاسو د آیت لیکې که د رزق حوالې سره وي دغه سوچ په ذهن کې وکړئ. دغه رنګ که د پیسو حوالې سره وي دغه به ذهن کې راولئ. دغه رنګ د مکان د کور د خیر او برکت دپاره وي دا به ذهن کې راولئ. آیت داسې دی دا به ولیکئ، تعویض به کې ځان سره به کېدی او د دې نه بعد به یې یو وظیفه هیمه ولقد په تحقیق سره مکناکم منګه ځای درکو تاسو ته فی الارض پزمکه کې وجعلنا لکم من اگرزول ستاسو رفاره پیها پرزمکه کې معایشه کار کسب قلیلا ما تشکرون ډېر لږ کسان دا شکر ادا کوي. نو که تاسو حالو کې د آیت چې کله د دې وظیفه موږ شروع کو او دغه رنګ ځان سره ولیکو انشاءالله العزیز ډېر زیات خیر او برکت به پکې وي. دغه رنګ د جمعې په ورځ د مازدیګر د مانځه نه بعد دا وظیفه چې څوک هم کوي آیت الکرسی 313 پرې ووایي نو انشاءالله العزیز الله پاک بوله د رزق ټولې مسلې ختمې کړي. دغه رنګې
الله پاک به داسې خیر او برکت د انسان نه ورکړي چې د پوره عمر کې چېرته لیدلی هم نه دي. داسې رزق به الله پاک ورکړي، داسې مالي مشکلات ټول به الله پاک ختم کړي. کو دغه رنګې نوکري د الله پاک نه غواړي، نوکري به له ورکړي. خو زه یو خبره کوم چې الله پاک دې موږ او تاسو ټولو له بغیر د نوکرۍ نه الله پاک ښکلی رزق راکړي، مزیدار اعلی رزق دې راکړي چې موږ هم خوشحاله یو. چاپېریال کې څومره خلک دي د ټول راسه محترمو دا خوشحاله وي. وظیفه دا شوله د جمعې په ورځ د مازدیګر د مانځه نه بعد 313 پېرې دا وظیفه څوک کوي، الله پاک به د دوی په مال حال کې په هر څیز کې محترمو دا برکت واچي. هر څیز کې برکت وي، یو څیز هم ختمېږي نه. نو کوشش وکړئ دا ویډیو په خپله وګورئ او دغه رنګې نور ملګرو سره هم شیر کړئ. کېدای شي ستاسو د یو شیر د وجې د چا ژوند دا بدل شي. الله پاک هم خوشحاله اباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.